اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خپلو ټولو درنو کتونکو اورېدونکو ته د زړه د کومې سلام یم. السلام علیکم. ملګرو، ما اورېدلي دي چې کوم ملک نظام صحیح وي د هغه کارونه به صحیح وي، او چې د کوم ملک نظام برباد وي د هغه کارونه به هم برباد وي. د خپلې علاقې کې د انتظام څخه بعضې کارونه وکړو نو موږ ته احساس وشي سره دغه څه هم د بعضو کارونو احساس شته دی. خو د هغه حوالې سره چې کله د هغوی اکشن ګورو بیا موږ دپاره د افسوس خبره شي. په علاقې کې که موږ وکړو ډرګس ورځ په ورځ زیاتېږي، که چارس دي، که پوډر دي، که آیس دي، که شراب دي، که نورې هغه نشې دي چې هغه سره د انسان ژوند خرابېږي، دا ورځ په ورځ زیاتېږي. دې حوالې سره که موږ د حکومت یا د سرکاري محکمو یا د سرکاري افسرانو کوم اکشن دی هغه د تعریف کونې قابل نه دی. بجای د دې چې حکومت د چارسو د پډرو د آیسو اډو باندې چاپې وچي، بجای د دې چې حکومت د هغو خلکو خلاف کاروایي وکړي کوم خلک چې آیس پوډر دا خرڅوي یا کوم خلک چې د دې والا اډې چلوي، بجای د دې چې خلک چې هغه دا کاروبار کوي هغه سمګلر وي د هغو خلاف د اف آی آر وشي، د هغو خلاف د کریک ډاون وشي، هغه دپاره یو لایحه عمل جوړ شي په شریکه باندې ته څومره هم سرکاري محکمې دي دلته. خو دلته حکومت ټولې ذمهداري په دغه شي کې راټولې کړي. تر وروسته د ډرګس حوالې سره یو واک وکړو، د ډرګ حوالې سره یو دوه درې بینرې ولیکو چې موږ ډرګس ختمول غواړو. د ډرګس ختمونې دپاره دوه درې څلور مشران راټول کړو، سکول مشران راټول کړو. هغه خلک چې هغه آیس نه پېژندي، هغه خلک چې هغه پوډر نه پېژندي، هغه خلک چې هغو ته د نشو حوالې سره دغه په دماغو کې څه کنسپټ نه وي، مو حکومت دغه حوالې سره موبلایزیشن شروع کړي. یعنې یو شی چې په علاقې کې خلک پېژندي نه، دغه د پېژندګلو دپاره د یو موبلایزیشن شروع کړي. الټا هغه شي ختمونې په ځای باندې هغه شاید نور هم زیاتېږي. نیمو چې څومره هم جمره افسران دي بیا دې دپاره یو بینر راواخلي، بیا سره د سرکاري افسرو ته مخکې ورپسې عام ولس ورسته د سکول ماشومان ورسته څه چل دی موږ ډرګس خلاف یو، ډرګس ختموو. کوم افسر هغه هم خبره وکړي، کوم مشر هغه هم خبره وکړي، چوچوکې خرڅوي هغه هم ورسره دښکې رواني، چوچوکې اډې ورسره چلوي هغه هم دښکې رواني. افسر یې څه ښه شی نه دی، مشر یا وایي ښه شی نه دی، ځوان یا وایي ښه شی نه دی. څو کوم خلک خرڅوي هغه هم ورته ښه شي نه دی سره دا ډرګز آیس پوډر دا څه ښه شی دی. د واک نه بعد هغه شی په ځای باندې ودرېږي، مشر کور ته لاړ شي، افسر خپل دفتر ته لاړ شي، ځوان خپل مصرفیاتو ته لاړ شي، او چې کوم ډرګز ډیلر وي، کوم خلک چې اډې چلوي د هغو کول ما رقم روان و باقاعده هغه کې ورځ په ورځ هغه کې اضافه هم کېږي. په دې سوال هغه خلک شی پېژندي نه، بیا داسې ډېر خلک وي چې هغه ژوند کې د ځینو مشکلاتو نه راتنګي، هغو ته دا پته ولګي چې یاره مارکېټ ته ښه آیس یا راغلی دی، ډرګس هم راغلی دی، بله ورځ هم دغو خلکو داسې خبره کوله. نو پکار دا دی چې حکومت د هغه خلاف اکشن واخلي، څوک ډرګ ډیلر دی د هغو خلاف ته اکشن واخلي، د هغو خلاف ته اف آی آر وکړي. کوم خلک چې د ډرګز والا اډې چلوي ته پکار ته د هغو خلاف اکشن واخلي. دې دپاره ټولې محکمې کینی سنجیدګي سره دې دپاره لوی عمل جوړ شي چې په بازار کې، په کوڅو کې، په دکانونو کې، په هوټلو کې، په هر ځای کې دومره اساني سره آیس میلویږي، دومره اساني سره چارس میلویږي، دومره اساني سره پوډر میلویږي. د دې وجه چې دی او دا کوم خلک دي چې دا مارکېټ ته راوړي. نو یو عام پوډري ته، یو عام آیس کوونکي ته د آیس میلویدنو کې ذره برابر مشکل نه وي، هغه آیس رخصتلی هم شي خستلی هم شي. نو چې د څومره سرکاري افسران دي والدو ته د دغه کس خلاف اکشن خیستل یا نیولل څه ګرانه خبره دی. نو موږ حکومت ته د تو ذمهداري دا نه دی چې ته دې حوالې سره صرف یو سیمینار وکړي، دې حوالې سره ته واک وکړي. موجوده بیګا مو د ډي سی صاحب پیج نه یو پوسټ لیدلو سره مو کرپشن خلاف یو، کرپشن ختمول غواړو، تاسو مو سره شو دا مو تاسو اکټې ذمهداري دی چې کرپشن ختم کړو. اول مو ډي سی صاحب ته دا چې کرپشن مو کورونو کې کېږي، کرپشن مو جوماتونو مدرسې کې کېږي،
کرپشن په پرایویټ سکول کې کیږي، کرپشن په پرایویټ هسپتال کې کیږي، کرپشن په پرایویټ بینکونو کې کیږي، کرپشن یو عام کاس کوي کنه، کرپشن تو په دفتر کې کیږي، کرپشن د تو دفتر نه لاندې چې څومره دفتر دي هغو کې کیږي، کرپشن د تو نه لاندې چې څومره خلک دي هغه کوي، کرپشن چې ته هم سرکاري افسر دی، سرکاري محکمه دی، سرکاري انجینر دی، سرکاري ډاکټر دی، سرکاري افسر دی، چې کوم هم چې سره ته سرکار ټکولګې کرپشن د مغزو نه کیږي، په مغو ځای کې کوي، مغه خلک کوي. کرپشن خو یو عام شی نه دی چې دا تو کورونو کې د چا واسې واسې چاپې واچوي، په پرایویټ سکولونو کې واچوي، په پرایویټ هسپتالونو کې، پرایویټ بینکونو کې کرپشن څه کیږي، سرکاري محکمو کې کیږي، سرکاري خلک کوي. مو ډي سي صاحب ته دا یو که ته واقعي د کرپشن حوالې سره کار کول غواړې، ته غواړې چې د مو علاقې نه کرپشن ختم شي، ته غواړې چې سرکاري ادارو باندې، سرکاري افسرانو باندې، سرکاري محکمو باندې د خلکو اعتماد پیدا شي، هغه دپاره ضروري دی چې ته کرپشن ختم کړي، هغه دپاره ضروري دی چې ته خپل دفتر نه راوځې، هغه دپاره ضروري دی چې ته د تو لاندې چې څومره هم خلک د هغو باندې ته کړی نظر ونساتې، هغو باندې ضروري دی چې ته په کال کې 1 2 3 نه بلکې لسو نه زیاتو ایپایار په دغو خلکو باندې کاټ کړي وای چې کوم خلک په سرکاري محکمو کې کرپشن کوي. خو تاسو بجای دی چې څوک د کرپشن خلاف خبره کوي، بجای دی چې څوک تاسو ته کرپشن ښیي، بجای دی چې تاسو ته څوک کمیشن والا خلک ښیي، بجای دی چې کوم غیر معیاري کار د سرکاري پڼ باندې کیږي او روان وي، هغه تاسو د هغو خلکو حوصله افزایي په ځای باندې تاسو د هغو خلاف ایکشن کوو. کوم سړی کرپشن کوي هغه نه، کوم کس د هغه خلاف خبره کوي. نو مو تاسو ته صرف ډي سي صاحب ته دا یو که ته واقعي خبره د کرپشن ختمونې دپاره پر امید وي، پر عزم وي، اراده لرې، نو تا ته هم یایو تاسو کوم دلته ای سي صاحب ناست هغو ته هم یې تاسو 3 ورځې وباسو 3 تاسو خپل علاقې کې ګرځو، تا ته زه هیلث والا ته څومره هغه دی بیچونې د هغه ته ښیم، تا ته زه ایجوکیشن سره ریلیټډ څومره هم اکټیویټي دی، څومره هم سکولونه دي، زه تا ته هغه وښیم، تا ته زه د CNW کارونه وښیم، تا ته زه د ایریګیشن والا کارونه وښیم، تا ته زه د پبلک هیلث والا کارونه وښیم، تا ته هر یو هغه کار چې په علاقې کې د سرکاري په پڼ باندې کېږي، سرکاري روډونه درته وښیم، زه تا ته وښیم چې دا آیا په معیار باندې برابر دي که نه، که دا غیر معیاري دي. نو ته چې کله دفتر نه راوځې ته ته پاته وایي، ته چې چېرته کولې کچېرې لګوې اوله نه تو هغلته کې مشرانو ته ویل چې زه دلته کولې کچېرې لګوم، او هغه مشران اوله نه خلک پوهېږي څه داسې خبره ونه کړو چې ډي سي صاحب خفه شي، ډي سي صاحب ته لونګي، ډي سي صاحب سره راونی اسسټنټ کمیشنر ته لونګي، هغه سره تحصیلدار راغلی هغه ته لونګي، هغه سره د محکمې کوم افسر راغلی هغه ته لونګي، هر یو افسر ته لونګي خپله واخیستی شي، وار خپله واخیستی شي، کلي کچېریا وشي، پټوالی وبستی شي، خو د هغه کلي کچېرې 0 ریزلټ راوځي. واجې چیرې هغه سرپرایز نه ته سرپرایز وزټ وکړه، هر علاقې ته لاړ شه، هر کلي ته لاړ شه، هر سرکاري محکمې باندې ته سرپرایز وزټ وکړه، ته به د هر سرکاري افسر سره د هرې سرکاري محکمې پاته ولګي چې ما په محکمو کې څه راووتي. نو مو ډي سي صاحب ته دا که ته د کرپشن ختمول غواړې، یو چې دلته موږ کوم ډي پي او صاحب دی یا نور دی، که تاسو د ډرګس ختمول غواړو نو دا په دفتر کې نستي سره نه ختمیږي، دا په واک یا په موبلایزیشن سره نه ختمیږي، دا په بینرو لګونې سره نه ختمیږي، دا په سوشل میډیا سره نه ختمیږي، دې دپاره ته ذمهدار سړی دی، تو په ایکشن سره ختمیږي، دې باندې تو راوچتونې سره تو راتګ سره ختمیږي، څه کله دو خلاف ته ایکشن واخله، څه کله تو یو کیس دې دپاره مثالي جوړ کړې تیاره اخ کاس کرپشن کړو په هغه باندې FIR هم کړ شو، هغه د نوکري نه هم ختم شولو، هغه نه ریکوري هم وشولو. ته سره راغلی وې ډي سي صاحب یا د تو انتظام یې اوسه پرې موته داسې مثال نشي کړی چې هغه وایي چې موږ 4 خلک یا 4 سرکاري افسران هغو نه مو ریکوري هم وکړله، هغه هم نوکري نه هم برخورد کړل او د هغه خلاف موږ سخته کاروایي وکړه. دا شی هېڅ کله ته مثال نشي پیش کولی. خو دویمه خبره مو د اکبر مې بالخصوص د مو علاقې چې موږ څو بعضې داسې مسالې دي چې هغه د روانو کلونو راسې نه مو سره روانې دي، هغه کې مو ړنګ کورونه دي یا په علاقې کې د نیټورک خبره دی، د موبایلو خبره دی. نو مو خپل MLA صاحب ته
چې ته یې مینې یې بجای د دې چې ته یو کس ته ټلیفون میلاو کې سره یمو علاقې کې یو به هغه انجینر وي یو به هغه ټیکادور وي چې ته هغه ته وایي سره څه وجه دی یو د مو علاقې کې موبایل کور نه کوي دا کور نه کوي او ته هغه ته وایي چې ته ماته لیټر وکړه کوم ضرورت یې زه ته وایم نو مو ایمنې صاحب ته یو ته ایمنې صاحب ایمنې صاحب ته انټیریل منسټر سره میلاو شو انټیریل منسټر ته خبره وکړه چې مو علاقې کې خلک بېکوره دي مو په علاقې کې سکول نشته هسپتال نشته روډ نشته هر یو هغه شی چې هغه څه د خلکو ژوند ښه کېږي هغه نشته دی نو دغو خلکو ته ووټ هم درکړی دی دپاره چې ته ما مسالې یوسه دا نه چې تاسو کاټ کې کېنئ یوه پخوا په بلې وړئ کور کې کېنئ یوه پخوا په بلې وړئ په ټلیفانو باندې که مسالې حل کېدلی نو ماشاءالله ځان چې اوسه په زموږ علاقې کې یوه هم مسله نه وه پاتې شوې په کور دا چې ډي سي ایمنې صاحب دې حوالې سره ته د آی ډي پیز حوالې سره اسپیشلي د موبایل د دغو د سیګنل بهلونې حوالې سره ته انټیریل منسټر سره کېنې ته هغه نه ټایم واخلې سره د څه واجه دی چې په هر کې فیصدي کې هر سړی د حق لري چې هغه خپلو پردیو سره خبره وکړي هغه د یو بل حالاتو نه خبر شي مو علاقه اوس هم د شي نه پوتې دی دې حوالې سره ته سی ایم سره خبره وکړې ته څه واجه کېدلی شي دې حوالې سره ته پرایم منسټر نه ټایم راواخله ته هغه سره میلاو شو په دې حوالې باندې ته په قومي اسمبلي کې خبره وکړه سره مو په علاقې کې دا دغه شی ویلې نه کېږي یا د مو په علاقې کې موبایل نیټورک ویلې نه بهله کېږي مو په علاقې کې پی ټي سی ایل یا څه نور کوم هم هغه دا ویلې نه بهله کېږي خلک که پورجي مطالبه کې نه زه صرف د خپل علاقې کې د ټلیفون مطالبه کوم چې خپلو سره زه خبرې کول غواړم دلته چې څومره هم خلک دي که هغه مسافر دي دلته څومره هم خلک دي چې هغه د خپل علاقې نه بهر هر یو سړی د خواهش لري چې زه د خپلو بچیو حال احوال معلوم کړم چې مو بچي په څه صورت حال کې دی مو علاقه مو خلک په څه صورت حال دا خو د ټلیفون خبره نه دی دا خو د کرسي او د کارت خبره هم نه دی دی پسې قدم خستل پکور دی سیم سره ملیدل پکور دی انټیریل منسټر سره ملیدل پکور دی جی سی صاحب ته تاک پکور دی کور کمانډر ته تاک پکور دی چې سر مو په علاقې کې دا نیټورک ورنه کې ویلې نه کې او دلته چې کوم نیټورک باندې کور شروع شي او هغو خلکو سره کوم کرویي وشوله مته سیکورټي مسله که هغو ته د سیکورټي مسله یې په کور ته دلته څومره هم هغه سره لیون خلک دی که هغه دلته کمانډنټ صاحب دی که هغه دلته بریګیډیر ته هغو څه خبره کړه هغو ته سیکورټي پرووایډ شي چې هغو کور شروع کړي نه دې حوالې سره متعلق چې تاسو اواز اسمبلی کې هم خلک اورېدلی شي تاسو اواز انټیریل منسټري سره هم اورېدلی شي تاسو دې حوالې سره که کله د خلکو ضرورت شولو تو ته د دې حوالې سره کله د احتجاج ضرورت شولو د ایمنې صاحب تو خدای وکړي چې ته وایي د علاقې هر یو خیر خواهي کار کې به انشاءالله موږ ته بشانه که هغه هر څوک هم کوي څه خیر کار ولا کوي علاقې ته او خلکو ته ونه خیر ډېره مننه خوشحاله باد بریالي اوسئ